بسم الله الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. ناظرین نن په پینډه کې د پاکستان تحریک انصاف چې کوم د جلسو یا د لانګ مارچ د لاهور نه چې د تیرې میاشتې په 28 تاریخ کوم سلسله شروع شوې وه، هغه نن پینډه کې امکان دا دی چې اختتام پذیر بشي. دا وخت د جلسې صورتحال دا دی چې د ټول ملک نه په خاصه توګه د خیبر پښتونخوا، کشمیر او سنټرل پنجاب نه چې کومې قافلې دي هغه را رسیدلی دي او پینډه کې په مری روډ باندې په ډېر لوی تعداد کې چې کوم دی خلک موجود دی. سوال دا دی چې سپیکولیشن کېږي جلسه څونه ده، جلسه غټه ده، جلسه وړه ده. خو زه یو خبره کوم چې عمران خان یو ډېر لوی ما په خیال سټیمنا وښوله چې د تېره اتو میاشتو نه هغه په ایجیټیشن کې د پولیټیکل اکټیویټیز چې کوم دی هغې جاري ساتلي دي. او یو طرف ته یو پازیټیو شی هم دی د ملک هغه جمهوري سیستم هغه د دې چې کوم دی د عکاس هم دی. بل خوا ښکاري داسې چې حکومت باندې هم کافي پریشر دی. حکومت له لږ پریشر ملټري کې چې دا کم چینجز وشو او کوم اپوینټمنټ وشو، نو د دې نه ښکاري داسې چې حکومت حوصله لږه سیوا شوې ده او یو کانفیډنس پکې راغلی دی چې یاره په خصوصي توګه چې کله فوج دا اعلان وکړو چې دوی به په سیاست کې حصه نه اخلي. بل طرف ته د عمران خان د طرفه یعنی د پی ټی آی د طرفه دا ډیمانډ چې په حکومت باندې د دباو واچولی شي. نو یو خو پی ټی آی په خپله باندې په حکومت باندې کافي دباو چې کوم دی هغه زیات کړی دی، خو دا دباو دومره سسټینیبل نشي کېدلی ځکه چې د پی ټی آی ورکرز هم د تیر څنګه چې ما وویل اتو میاشتو نه اکټیو دی، نو دا مینټین ساتل چې کوم دی دا هم ډېره ګران کار دی. نن الله دې وکړي جلسه ډېره لویه ده، الله دې وکړي چې دا په خیر سره ختم شي او خلک د عمران خان د تقریر په انتظار دی. پی ټی آی چې څومره کسانو اوسه پورې تقریرونه کړي دي، نو د هغې نه دا اندازه لګي چې د پی ټی آی په سټانس کې څه بدلون نه دی راغلی. همدغه یو ډیمانډ دی اوس چې یاره ارلی الیکشن. بل طرف ته حکومت د طرفه هم داسې دغه راغلی دی چې یاره موږ خبرو اترو تیار یو په دې حوالې سره. پکار چې سیاسي لیډرشپ په دې حوالې سره یو بل سره مشوره یا څه فیصله وکړي. نن چې کوم شیخ رشید بیان راغی یا د پی ټی آی، نو هغوی هم دا وایي چې یاره د خبرو اترو دپاره دروازې کولاو دي، خو مخکې هغوی وایي چې یاره موږ له ډیټ راکړې، د هغې نه پس به خبره کوو. حکومت وایي چې مخکې خبره کوو، د خبرو نه پس به ډیټ ورکوو. اوس دې وخت کې زه دا وایم چې د جلسې تعداد ښه کافي خلک دی د ټول ملک نه، او د دې نه بله زما نه ښکاري چې بل سیاسي ګوند به چې کوم دی دومره لوی تعداد کې خلک چې یو ځای ته به راوباسي. او په کوم تسلسل سره چې عمران خان دا جلسې کې زما نه دی خیال چې بل سیاسي لیډر یا سیاسي ګوند به دونه پاپولري یا په عوام کې به دونه محبوبیت لري چې دومره ډېر خلک یا خپل اکټیویسټ چې کوم دی په دونه لوی تعداد کې به هغوی جلسه ته یا ایز پروټیسټ مارچ ته راوغواړي.